نور د رڼا له وجې نه دې ته د ستوري په نظر نه راځي. دغه شان دي دغه صوفیه چې کله د الله رب العالمین په ریاضاتو کې د الله په عباداتو کې د الله د تجلیاتو نظاره کوي، د الله تجلیات دومره مضبوط او دومره بهتر او منور وي او یو داسې کیفیت لري چې دغه صوفیه کرامو ته دغه تجلیات د راتلو په ټیم کې اړو نور هیڅ نه ښکاري سوا د رب العالمین د ذات د تجلیاتو نه علاوه. ځکه دی وایي چې اله موجود الا الله، د الله نه علاوه څوک نشته. او د ابن العربي د وحدت الوجود له قول له وجې ډېر لوی خلکو هغې ته د کفر نسبت کړې ده او ډېر خلکو په هغه باندې ردونه کړي چې بای ابن العربي دغه عقیده دا ټیک نه و چې دی د وحدت الوجود دغه قول کړی ده. اوس د وحدت الوجود ویل کېږي څه ته صحیح ده که نه؟ نو اول به مونږ وپېژنو چې دا وجود دا په څو قسمه باندې وي، دا په دوه قسمه باندې وي. وجود یعنی موجودوالی د یو شیز دا په دوه قسمه باندې وي. یو ته مونږ وایو وجود حقیقي، وجود ابدي، وجود ازلی او وجود وجوبي او ضروري. دوانه صحیح ده صحیح ده. دا هغه وجود وي چې دا اول نه هم موجود وي، وس هم موجود دی او رسته به هم موجود وي، لکه ذات د باری تعالی. څه شي؟ ذات د باری تعالی. دا وحدت الوجود دی کنه. دقه توعی دا وحدت الوجود عین التوحید دغه مسله دا عین وحدت الوجود ده. دوم نمبر بل ته ویل کېږي وجود عارضی. څه شي؟ وجود عارضی. وجود عارضی څه ته ویل کېږي چې هغه به حادث وي او په مقابله د دې وجود حقیقي کې به وي او دا وجود حقیقي به قدیم وي. صحیح ده کنه؟ نو په کائناتو کې دوه قسمه موجودات دي. یو هغه دی چې هغه ذات د باری تعالی موجود دی. ذات د باری تعالی موجود دی کنه دی؟ خو دا موجود حقیقي هم دی او دا موجود وجود حقیقي. صحیح ده کنه؟ دا د الله رب العالمین د پر ثابت دی خو په ثابت والی د قدیم والی سره چې الله ذات څه شي ده؟ قدیم ده. نمبر دوم وجود عارضی. وجود عارضی څه ته ویل کېږي؟ چې هغه حادث دی. څه شی دی؟ حادث دی. بل اوس آسان الفاظو کې وایا وجود ذاتی هغه ته ویل کېږي چې هغه باندې عدم یعنی نشوالی نه وي تیر شوی، هغه نه کېدل چرته ثابت او ممکن نه وي، دې ته وجود حقیقي ویل کېږي. او انسان چې کوم دا وجود حادث وجود عارضی ده. لکه څنګه؟ لکه اوس ګوره 200 کاله مخکې زموږ نوم تاسو هم نه وای کنه، اوس موږ موجود یو کنه. نو 200 کاله مخکې زموږ نه موجود والی وو، زموږ نه موجود والی وو یعنی موږ موجود نه و کنه. نو زموږ دغه جسم باندې نه کېدل مخکې والی سبقت کړی ده کنه. اوس چې کله موږ موجود شو 200 کاله پس به موږ موجود نه یو. چې کله 200 کاله پس موږ موجود نه یو نو دین دا معلومه شوله چې زمونږ دا وجود کم یو وجود دی، وجود عارضی. وجود عارضی ده. وجود عارضی څه ته ویل کېږي؟ مقابل د وجود حقیقي کې وي، په مقابله د وجود حقیقي کې وي او وجود حقیقي دائمی ابدي ازلی او قدیم وي. وجود عارضی دا څه شی وي؟ دا حادث وي. اوس چې کله صوفیه کرام وایي کنه چې وحدت الوجود مسله ده، څه شی ده؟ وحدت الوجود. هغه چې کله درته وایي چې وحدت الوجود مسله دا حق دی، هغه وایي چې ذات د باری تعالی صرف وجود لري، لکه ذات د باری تعالی نه علاوه نور موجودات نشته. اوس دلته به اعتراض راشي چې باید ته موجود دی، دا موجود دی، دا هم موجود دی، دا هم موجود دی. څنګه دغه صوفیا وایي چې بل وجود نشته؟ نو صوفیا دا فرمایي چې د حقیقت په مقابله کې د مجازي حقیقت نشته کنه. د اصل په مقابله کې نقل څه حیثیت لري؟ نو اصل وجود حقیقي وجود د ذات د باری تعالی دی. چې کله د ذات د باری تعالی په د وجود په مقابله کې چې کله وجود د مخلوقاتو ته سوچ کوي، دا وجود د مخلوقاتو درته څه ښکاري؟ نه، دا خو حادث دی. نو دا غي وایي چې کم اصل وجود دی، کم اصل وجود چې دی بس خبره ختم شوله. یا بل شانتی وایا د صوفیاو په نسبت باندې د هر یو متکلم کل متکلم یتکلم باصطلاح
متکلمین ځان له تعریف کوي صوفیه کرام دسی وای صوفیه کرام وای موږ وجود هغه ته وایو چې هغه قدیم هم وي هغه همیشه هم وي او بالذات هم وي دا تعریف د وجود دی نو چې کله دا تعریف د وجود شو چې دا به قدیم وي په دې باندې عدم سبقت نه وي کړي نو دا کم یو د دنیا کې متعدد وجود لري څوک خو دغه یو وجود چې هغه حقيقي هم وي ازلی هم وي ابدي هم وي او د همیشه نه موجود وي او همیشه به وي دا څه کم یو ذات دی دین علاوه بل د ذات شته نو چې نشته خو واجب الوجود ثابت شو کنه واجب الوجود هم ثابت شو او وحدت الوجود هم ثابت شو دا اوس ته خو په دې پوه شولې کنه ته خو پوه شولې چې ګوره چې کله موږ مقابله د وجود حقیقي کې دغه وجود عارضی راخلو دا هیڅ حیثیت نه لري دا لکه چې ارشتنه صحیح ده کنه صحیح ده اوس آیا دا خوسته وجود کو اوس یو آسان مثال چې په دې باندې یو جاهل انپړ چې سره یو سکند چرته په مدرسه کې نوی تیر کړي هغه به هم اوس چې دغه مثال واوري هغه به هم وایي چې بالکل وحدت الوجود دا حق او سچ مسله ده مثال څه شي د ګوره بلا تشبیه و بلا تمثيل یو خار دی پوهیږي په یو خار کې 1500 کسان اوسېږي څه شي 1500 کسان په یو خار کې اوسېږي یو کلی کې په دې ټیم کې لس ډاکوان غلا هغه رال او دغه خار باندې حمله وکړه چې کله رااله په دې خار باندې حمله وکړه د خلکو عزتونه هم خراب شو سیده کنه خلکو نه پیسې هم واغستو خلکو نه هر څه دولت مولت واغسو ولاړو واپس سیده دې ټیم کې دغه خار والا لک ټیم پس 1500 کسان دیو د غلا سره مقابله ونه کړل خپل دفاع ونه کو پس له دفاع نه کولو نه دغه غلا چې کله د کلی نه لاړو دیو د غلا سره مقابله ونه کو دي کسانو غلا چې کله لاړو دغه کسان د څه چلو کو چې دی لاړو تانه کې راپورټ وکړو چې بای غلا راغلیو او زمونږ د کلی نه زمونږ مال او دولت هر څه یوړله دغه پولیس دغه افیسر پوهیږي کنه دی لاړو هغه محلې ته چې کله محلې ته لاړو او دغه محله کې څه شي کې دغه محله کې دغه پولیس دغه 1500 کسان مخاطب کی ځان لا دا کم نوجوانان یا کم مطلب کم سړی چي دي دا مخاطب کې او دیو ته لګیا شي چې بای پتا سو دومره خلکو کې چرته یو سړی نو چې د غلا سره مقابله کړو افسوس د تاسو په حال باندې رحم راځي چې پتا سو کې یو سړی نشته چې هغه د غلو سره مقابله کړو سیدا نو اوس وای چې یو کس دلته پاسې دلې شو د پولیس دغه خبرې ته غلط ویل شي چې بای دا خو دا څنګه غلطي خبرې کوي ولې غلطي خبرې کوي 1500 کسان ورته مخامخ ناس دی وای چې پتا سو کې یو سړی هم نشته حالانکه 1500 کسان خو موجود دي کنه بیا هم د افسر وای چې پتا سو کې یو کس هم موجود نه وو پتا سو کې یو سړی هم نشته چې د خپل دفاع تاسو کړو نو یو کس دا اعتراض کولی شي چې د پولیس خبره غلط وکړه ځکه چې دلته 1500 کسان خو موجود دي د څنګه چې دلته یو کس هم تاسو کې موجود نه دي نشي کولای اعتراض ځکه دلته د پولیس مطلب دا نه دی چې دلته سړی نشته مطلب دا دی په دیو کې هغه مردانګي په دې کې هغه قوت او په دې کې طاقت او بهادری او شجاعت نشته نو لدی وجنا غوي چې لکه چې یو انسان کې مردانګي نه وي یو انسان کې شجاعت نه وي یو انسان کې غیرت نه وي یو انسان خپل حفاظت نشي کولای دي ته بسوک سړی وای ها زمون کله کې نه دی یو کس دی کنه نوم خو نه اخلم ځکه چې بیا اوري نو یو ملګری او هغه کور کې سالن تیار کړیو دا ساګ نه دی ساګ دای تیار کړیو نو هغه چې کله کور ته راغی خپل کور کې وسه تیار کړی دا وای ساګ دی نه وای سالن څه شي دی وای ساګ دی نو هغه ورته جواب کې وای دې ساګو ته سالن نه وایم هغه پلان کې ته سړی نه وایم نو د دې خو مطلب دا نه چې پلان کې سړی نه دی خو مطلب بے غیرت دی دوس انسان دې ته څوک سړی وای ها نو اوس ته ما ته وایا چې کله
دلته یو کس راشي مدرسې ته او طالبانو ته کنځل وکي جی او زه تاسو ته وایم چې څنګه دلته یو کس راځي او تاسو ته کنځل کوي تاسو کې یو هم د سړي بچی نه نو د دې مطلب دا دی چې زه دا خبره کول غواړم چې تاسو کې څوک د سړي بچی نشته کنه مطلب می دا چې تاسو غیرت نشته دقه شانتي چې کله دغه صوفیای کرام وایي چې وحدت الوجود یو وجود شته او بل وجود نشته د دې مطلب هم دقه دی چې د اصل کم حقيقي کم وجود چې دی اصل کم وجود چې دی کم حقيقي کم قدیم وجود چې دی هغه د ذات د باری تعالی د باقي وجود خو فنا کیږي ختميږي او چې کله یو شی فنا کیږي هغه وجود هم نه دی څه ده کنه بے غیرت ته څوک انسان نه ویل نه وای بے غیرت ته څوک سړی نه وای دقه شانتي هغه وجود ته صوفیای کرام اړو وجود هم نه وای چې کم وجود کم حادث وي خبره ختم شوله پوهیږي کنه په دې باندې پوه شولې دویم مثال به تاسو ته دا درکړم یو ورځ داسې چلو شو چې دا زید او بکر سیده دې دواړه یو بل سره خبرې کوله نو دا زید بکر ته وایي چې په دې اسمان کې ستوري شته بکر ورته وایي بالکل موجود وي نو دې زید ورته وایي چې زه سمه ده ته داسې چل وکړه چې ته په دې اسمان باندې نظر واچوه چې ستوري درته په نظر راځي که نه راځي نو دې کې چې د یو ملګري دغه بکر چې کله اسمان ته وکتل اسمان کې ستوري په نظر رانغی پوهیږي که نه سوچ کوئ او دې ځای کې به یو اشکال راځي زه چې دا مثال د یو شی په دفاع کې پیش کوم کنه او که تاسو وښ ناسې تاسو په دې مثال باندې به تاسو اعتراض کوئ خو هوښیار کېنئ چې بای دغه اسمان کې ستوري موجود وي دا ملګري وایي چې اسمان کې ستوري خو شته خو دا ځکه نه ښکاري چې د نور دغه روشنایي دومره ډېر دی چې هغه اسمان کې ستوري اوس غیب شوي د هغه نه ښکاري د روشنایي د وجې نه بیا دې ورته وایي ښه زه بل کار وکړه د اسمان ته نه دې ته لږ وګوره د دې کلر څنګه دی دې چې کله اسمان ته وکتل نو د اسمان کلر څنګه شین کلر و دې ورته وایي ښه زه اوس خو دې وکتله که نه بکر اوس داسې چل وکړه چې د نور دا نور چې په کم احاطه کې ښکاري د نور نه غیر چاپیره نظر واچوه چې آیا د دې غیر چاپیره چې کم اسمان دی دا هم شین دی او که نه دی دې چې کله د نور ته وکتله نو دې ته به اسمان ښکارېږي وس نه ښکارېږي که د نور دغه شعاګانې هغه به ډېر تیز وي دې ته اوس دلته اسمان نه ښکارېږي سیده که نه نور او دا نه ښکارېږي نو چې کله دا نه ښکارېږي نو اوس چې دا زید ووایي چې یار اسمان کې خو ستوري نشته اسمان کې خو ستوري نشته اوس دې ته څوک ویلی چې ته لیونی یې چې ته وایي چې اسمان کې ستوري نشته خو ښکاري نه ځکه وایي که نه دویم څوک ورته وایي چې د نور نه غیر چاپېر اسمان کلر څنګه دی هغې ته ښکاري نه نور د شعاګانې د رڼا د وجې نه هغې ښکاري نه هغه وایي یار اسمان نه ښکاري څوک ورته دا ویلی چې ته لیونی څنګه اسمان بره شته و نه ښکارېږي اعتراض مې هم درته وکړله خو که د دماغو کې د عقل وي اعتراض مې هم درته وویله پوهېږي که نه ولې نه پوهېږي اعتراض مې هم درته وویله جواب مې هم وکړو نو خلاصه دا چې موږ د توحید یو قسم هلته مخکې بیان کړی و چې باید توحید کې یو توحید د چې هغې ته ویل کېږي توحید شهودي لا مقصوده لا موجوده الا الله څنګه چې یو انسان دغه اسمان ته وګوري د ورځې د نور د رڼا له وجې نه دې ته د ستوري په نظر نه راځي دقه شان دی دغه صوفیه چې کله د الله رب العالمین په ریاضاتو کې د الله په عباداتو کې د الله د تجلیاتو نظاره کوي د الله تجلیات دومره مضبوط او دومره بهتر او منور وي او یو داسې کیفیت لري چې دغه صوفیه کرامو ته دغه تجلیات د راتلو په ټیم کې اړو نور هیڅ نه ښکاري سوا د رب العالمین د ذات د تجلیاتو نه علاوه ځکه دی وایي چې اله موجود الا الله د الله نه علاوه څوک نشته اوس دلته د صوفیه او غلطي سره هغې ته څه په نظر نه راځي صحیح ده که نه اوس پوهې کولو دپاره بل مثال واخله ما سره لاس کې یو تیز لایټ وي لایټ صحیح ده که نه دغه لایټ زه ستا په دې سترګو کې داسې واچوم
او بیا درنه تاسو کوم چې بای ما سو ګوتی اوچتي کړي دي هغه لایټ دومره تیز و چې 15 کیلومتر باندې غیرانه رسی خو زاغه لایټ ستا مخته ونی سم او بیا درته هم چې ما سو ګوتی اوچتي کړي ته د بخکاری نه ښکاری کنه نو ته ویل شي کنه چې زما د سترګو مخ کې هیڅ نشته سیواله رڼا څخه صحیح ده کنه نو چې اوس ته کله وای چې زما د سترګو مخ ته د رڼا نه علاوه بل څه نشته نو دا خبر به صحیح وي که غلط وي ټیک وي کنه دغه شانتي صوفیای کرام چې کله د الله رب العالمین د تجلیاتو نظاره کوي دې ټیم کې د صوفیای کرام مخ ته د وحدت الوجود یعنی د الله رب العالمین د واجب الوجود ذات د تجلیاتو نه علاوه هیڅ یو شی موجود نه وي هیڅ ورته نظر ناراضي دغه صوفیان بیا د غلط وای چې لا موجود الا الله چې سده بز یو ذات د بار تعالی موجود دی هیڅ موجود نشته نو اوس ته وای چې دا به صحیح وي کدا به غلط وي نو وحدت الوجود صحیح ده که غلط ده صحیح ده جی ها صحیح ده وحدت الوجود صحیح شو کنه چې کله وحدت الوجود صحیح شو دومره آسان مسله ده چې بای لنډ جواب ده چې دغه صوفیای کرامو ته د الله رب العالمین د تجلیاتو نه علاوه هیڅ ښکاری نه زکه بس دی وای چې یو ذات دی چې هغه ذات د باری تعالی دی باقي هیڅ موجود نه دی دین علاوه چې کله په معاشره کې یو انسان بغیرت انسان ته انسان سړی نه وای ها بوزدل سړی ته سو سړی نه وای تا چرته غي د ګروان نه نیولې دی ورته کفر فتوا دی ور باندې لګولې دا ها کفر فتوا دی ور باندې لګولې چې باید لکه یو انسان وای چې زمونږ په دې محله کې یو سړی هم نشته لا چې د ګروان نه بنې سي هغه مطلب دا وی چې سړی شته نه مطلب خدا وی چې غیرتی څوک نشته کنه نو څنګه چې د دې خبرو نه ته غلط مطلب نه اخلي الته د صوفیا او د کلام نه ولې غلط مطلب اخلي صحیح ده ولې اخلي جواب هم درته کوم چې ولې اخلي ځکه چې په دې معاشره کې ته ژوند کوي د معاشره د اصطلاحاتو نه خبري صوفیا کرامو کار هغه د الله عبادت وي الله رضا وي او چې زمو استاد غندوي مونږ د صوفیا کرامو په خبرو باندې نه پويګو بس خبره ختمه شوله دین علاوه نه د دې کې ډېر وګ تفصیلی بحث دی د لیکل به تاسو 2000 ته دین ولي کوي دلته به وسرا شو کنه سلور سوالات می دلته پخپل می لیکل د په دغه وحدت الوجود باندې او بیا می درته جواب هم لیکل دا د ټولو نه اول چې بای وحدت الوجود ستوي لیکيږي د دې خلاصه باندې خو ته پوي شوي ستوي لیکيږي دې ته ویل کېږي چې کم قدیم ذات دی صحیح ده کنه هغه په دنیا کې یو ذات د باری تعالی ذات دی دین علاوه قدیم ذات نشته او د صوفیای کرامو په نسبت د وجود تعریف دادي چې هغه به قدیم وي بل ذات نشته وحدت الوجود ثابت شو دویم نمبر جواب چې د صوفیای کرامو په نسبت د صوفیای کرام چې کله د الله رب العالمین سره هم کلام وي د الله رب العالمین تجلیات او نظاره کوي دې ټیم کې ورته بل ښکاری نه نو هغه وایي چې د الله د ذات نه بل څه موجود نه دی بس دې ته وحدت الوجود ملاوي ویل کېږي اوس دلته به سوال راشي هغه سوال دا دی چې بای تاسو دومره لوی سړی شوي اکثر وایي کنه چې مولا قاری صاحب نه پوهیدو چې هغه په ابن العربی باندې رد کړی دا اکثر زمونږ ملګری دا وایي چې مولا قاری صاحب په دې نه پوهیدو پوهیږي کنه چې هغه ترجمان د حنفیت دی چې هغه په ابن العربی باندې رد کوي او د وحدت الوجود په مسله باندې رد کوي اکابرین په دې رد کوي اصلاح په دې رد کوي متکلمین په دې رد کوي او ست په دې سوار لسمه صدې کې را پاسه ته چې وحدت الوجود ټیک ده ولې هغه په دې نه پوهیدو نو د دې جواب دا دی چې د وحدت الوجود په عقیده او په نظریه باندې چرته هم زمونږ اکابرین رد نه ده کړي بلکې د هغه خلکو رد د مولا قاری سے په دغه کتابو کې ملاويږي کم خلک چې د وحدت الوجود په نوم باندې غلطه نظریه لري جواب درته وشو بل یو سوال براشي چې دا څنګه ممکن ده چې وحدت الوجود د حق وي او څوک دغه حق نظریه نه یو غلطه نظریه مراد واخلي دا څنګه ممکن ده چې یو شی د حق وي او څوک دغه غلط معاشره کې پیش کی نو د دې جواب دا دی چې بالکل داسې کېدل شي چې یو شی د حق وي سشیز خو خلک هغه تعبیرات په دې معاشره کې غلط پیش کوي لکه د قادیانی چې کله د قران مجید نه درته دلیل وایي
قرآن مجید نه خاتم النبیین دغه معنا قادیانی هم کوي او قادیانی هم در سره په دې اتفاق لري چې قادیانی هم د ختم نبوت قائل دی او ته هم د ختم نبوت قائل دی سیده کنه نو بیا مشکل سره مشکل دا چې د قادیانی د ختم نبوت تعبیر جدا دی او زمون د مسلمانانو د ختم نبوت تعبیر جدا دی د قشان دی د صوفیای کرامو د وحدت الوجود دغه تعبیر دا جدا دی او د کم مکابرینو چې د کم خلکو باندې رد کړي دي د هغه خلکو د وحدت الوجود دغه تعبیر دا جدا دی سیده کنه اوس چې کله قادیانی درته د قرآن مجید نه یو دلیل وایي قادیانی نعوذ بالله هغه د ختم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بس بل یو پیغمبر ثابتوي سیده کنه قادیانی په باطل باندې او په دلیل کې مثال په تور قرآن درته اوچت کې د سیدا خو کتاب دی خو قرآن مجید درته اوچت کې او درته وایي چې بای دی قرآن نه درته دلیل وایم نو اوس ته د سی کولای شي چې د قرآن ته نعوذ بالله ته غلط وایي په دې وجه چې قادیانی دا درته پیش کوي قرآن ته غلط ویل شي نه ته بدلته وای چې دا قرآن کوم مقصد او دلالت ته دا نه د کوم چې قادیانی بیان دا قرآن بالکل ټیک دی خو دا قادیانی دغه تعبیر دا غلط دی دغه شان دی مونږ وای چې وحدت الوجود دغه مسله دا بالکل ټیک دی لیکن کم خلک چې دینه غلط تعبیر کوي دا تعبیر غلط دی پوه شو کنه نو چې کله تعبیر غلط شو نو اوس به ته دې تعبیر کون کې تبا غلط وایي که وحدت الوجود تبا غلط وایي تعبیر کون کې تبا غلط وایو اوس دلته د وحدت الوجود د څه شي وحدت الوجود بیا مختصر وضاحت چې یار د وحدت الوجود دومره تفصیل خو شو کنه دو ټوک الفاظو کې محتوا وحدت الوجود وایي چې د سمه کې د وحدت الوجود کې صدا او دا کم خلق چې وحدت الوجود غلط عقیده وای دا څه ویل کیږي نو وحدت الوجود صحیح نظریه دا ده چې هغه وجود چې هغه حقیقي وي او ذاتی وي او قدیم وي او په مقابله د عارضی وجود کې وي چې دا ثابت د ذات د باری تعالی غدي ته وحدت الوجود ویل کیږي صحیح ده کنه او دا کم وحدت الوجود کم غلطه نظریه چې دا کنه د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې دا د باطل خلقو باطله نظریه ده چې اصل کې وحدت الوجود نه ده بلکې هغه ته حلول عقیده ویل کیږي څه شي حلول حالام ولام حلول د دې څه مطلب دی دغه دنیا کې څه خلک داسې بیوقوفه غوندي کې دی لکه زمونږ هغه یو عیسائی سره چې بحث وکنه دا سورج مخکې مې د فیسبوک باندې شیر کړی هم دی هغه دا خبره کوله ماته یو عیسائی ماته ویل چې نعوذ بالله عیسی علیه الصلاۃ والسلام اصل کې الله دی خو د انسان په روپ کې په دې دنیا ته راغلی او دنیا ته حاضر شو بیا واپس لاړو دا د عیسایانو عقیده ده پوهی کنه او د حلول مطلب دا چې نعوذ بالله الله رب العالمین د غزاد په دغه انسانانو کې او په هر څه کې شریک دی او په دې کې داخل شوی دی نعوذ بالله او دا عقیده چې د چاوي د کفر عقیده ده د شرک عقیده ده دا عقیده د مسلمانانو د صوفیانو کې د هیڅ چا هم نشته دویم خبره چې مولا قاری صاحب چې په ابن العربی باندې رد کړی ده کنه هغه ابن العربی صاحب سره ملاقات خو نه ده کړی کنه کړی ده نه ده کړی ډیر مخکې تیر شوی مولا دغه ابن العربی نو د دې لنډ جواب دا دی چې بای اصل کې دا صوفیای کرام په مخ د ځمکه باندې ډیر یو داسې خلک دي چې اسلام دغه جنډه دی اوچت کړی وي د اسلام حفاظت دغه صوفیای کرام کوي ښه اصل کې دا مولیان شو دي هم کوي خو اصل حفاظت صوفیای کرام کوي نو هغه وخت کې د باطل خلقو د ابن العربی سے په کتابونو کې یا د ابن العربی سے په نوم باندې کتابونه چاپ کو او هغه کې دغه باطل دغه عقیده پکې دخل کړله چې باطل عقیده داخل کو اوس چې یو کس راشي کنه او تا ته وایي چې مفتی صاحب کتاب لیکل دی په هغه کتاب کې نعوذ بالله استپلار ته کنزل کړی دا تا به غوسه راځي کنه راځي به کنه او دغه شانتي چې مفتی صاحب کنزل نه کوي کنه ګوره تا ته خپته چې کنزل نه کوي خو بیا هم د جذباتي ټیم کې د انسان فطرت تقاضا د غیرت وي ستابه مفتی صاحب ته غیر غوسه راځي دغه شانتي مولا قاری صاحب ته کچا او خودل چې باید ابن العربی صاحب په کتابونو کې دا عبارات دي هغه غوسه شو دا څنګه د عبارت لیکل بس را د ور باندې وکړو مثال خو اصل کې دا عبارت د مولا د ابن العربی صاحب نه ده صحیح ده کنه نو دا ټول تفصیل شو د څه شي لپاره
الوحدة د وحدت الوجود د پاره د څه شي د پاره د وحدت الوجود د پاره نو ټول دا خو ټول درسو په دې درس باندې څوک نه پوهیږي پوهیږي کنه خو چې کم کس به خلاصه وي په خلاصه سړی پوهیږي موږ دا ویل چې توحید ستو ویل کېږي خلاصه چې الله رب العالمین سر نه په ذات نه په صفات او نه په اسماء کې څوک شریک کول دا څه شي ده دا توحید ده د توحید بنیاد څه شي ده معرفت الله تعالی ده والاقرار بالوحدانیت ده او دغه شانتي دریم نمبر څه ده والاقرار بالوحدانیت ده کنه او دریم نمبر ها معرفت در رب العالمین ربوبیت در رب العالمین او دریم نمبر ها اقرار الوحدانیت شو کنه نو مطلب تاسو دوه ودی ها بیا دینه پس نه دی درې دی معرفت الله تعالی بالربوبیه سیده کنه دویم چې کوم د اقرار په وحدانیت باندې او دریم چې کوم د نفي کول د ټول شرکا او د رب العالمین بیا اهم خبره چې توحید دا په څو قسمه باندې دی دا په درې قسمه دي د صوفیاو په نسبت باندې توحید ایمانی توحید خواص او توحید شهودی توحید ایمانی لا معبود الا الله توحید خواص لا مقصود الا الله او توحید شهودی لا موجود الا الله بلا موجود الا الله باندې اعتراض واردېږي چې بای د وحدت الوجود عقیده ده او وحدت الوجود څه ته ویل کېږي بس وحدت الوجود هغه ته ویل کېږي چې بای ذات د باری تعالی ذات چې کوم ده د الله رب العالمین د لپاره وجود حقيقي دایمي او د الله رب العالمین د لپاره قدیم وجود چې ده هغه صرف د ذات د باری تعالی د لپاره ثابت ده او کم وجود په مقابله کې چې عارضی راشي د حقيقي به اصل او عارضی به فرع وي عارضی به څه شي وي هیڅ حیثیت به نه لري حادث به وي نو چې کله حادث شو شي حادث بس ګوي چې دا اړشتنه څه ده کنه یا دبل جواب وکړه چې د صوفي کرامو په نسبت باندې وجود ویل کېږي هغه چې هغه قدیم هم وي حقيقي هم وي دایمي هم وي او ذاتي هم وي او واجب الوجود هم وي او دا دنیا کې یو ذات د پاره ثابت شي رب العالمین ذات دی بل جواب دا وکړه چې وحدت الوجود مطلب دا دی چې باید دنیا کې د څومره موجودات دي څه ده کنه دا خوشتا خو لیکن په صوفي کرامو باندې داسې کیفیت تاریکيږي چې هغه د الله رب العالمین د تجلیات او نظاره کوي چې کله د رب العالمین د تجلیات او نظاره کوي هغه ټیم کې هغه ته په دنیا کې هیڅ یو شی په نظر باندې ناراضي چې کله په نظر باندې ناراضي هغه چې لا موجود الا الله نه لا موجود نه دی دې ته وحدت الوجود ویل کېږي دا خلاصه شو خو شول په دې باندې